اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند کتونکو میر جمشید یم او دا وخت چې را سره کوم شخصیت موجود دی نو د تعارف محتاج نه دی. د پښتو ژبې یو معروف شاعر ما سره موجود دی پروفیسر ابراهیم صاحب. دوی سره به یو څو خبرې اترې کوو د دې زندګۍ په حوالې سره هم او د شعر او شاعرۍ په حوالې سره هم. خبر تاسو ته دا خبر یادوي چې پروفیسر ابراهیم صاحب چې کوم دی د شعر او شاعري چې کوم دغه کارن خان هم په خپلو غانو کې په خپلو غزلو کې ویلي ده. د سره یو څو خبرې اترې کوو تاسو هم سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر ابراهیم صاحب دا راته وایي چې تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ زه د ضلع نوخار نظامپور کمر ملي کلي سره تعلق لرم او عصر حاضر کې د ګورنمنټ ډیګري کالج خانکوی نظامپور کې د پښتو ډپارټمنټ چیرمن یم او د اسسټنټ پروفیسر په حیث خپل خدمات تر سره کوم. ها ابراهیم صاحب دا راته وایي چې تاسو خو د پښتو دغه سره شعر او شاعرۍ سره دې سره چې کوم دی د څومره وخت نه چې کوم دی تاسو تعلقات ساتئ؟ دا خو ډېره عجیبه خبره ده. دا مشهوره خبره ده چې شاعران جوړولی نه شي بلکې شاعران پیدایشي شاعران وي. زه شپږم اوم کې وم چې ما به خاطر افریدی ډېرو اورېدلو. په هغه ټیم کې زه په ګورنمنټ میډل سکول غالب ګل بابا کې وم. بیا د زیتون بانو افسانې به مې هم کتلې. بیا زمونږ د ترور زوی فاروق خټک الله دې اوس وبخښي ډېر لوی سړی و. هغه ماته د سلما شاهین کتاب راکړی او نوی سهار هغه مې هم لوستلی و. دا تم نه و بیا ما شاعري کوله او دا سلسله اوس پورې جاري ده. خو بیا چې کله ما 14 وکړو نو د هغې نه پس مې په نثر ګوتې پورې کې بیا په پښتو ادبیاتو کې مې چې مې وکړ نو بیا خو نور هم ضرورت زیات شو. بله دا چې د شعر په نسبت که مونږ کلاسیکي ادب هم مطالعه کوو نو په پښتو کې شعر زیات لیکلی شوی دی او نثر کم لیکلی شوی دی او اوس هم د زیات نثر د لیکلو ضرورت دی. ابراهیم صاحب دا راته وایي تاسو د شعر او شاعري سره تاسو ووایي چې څومره وخت نه تعلق ساتئ. تاسو د شعر او شاعري چې کومه ده دا یو سنګر ته تاسو ورکړي ده یا چا ویلي دي؟ یاره ما خو زه خو بهرحال داسې دا شوق ډېر نه کوم خو د ملګري کسانو ته ورکړي سنګرانو ته ورکړي نو بس څه په لوکل سطح او څوک نور وي د بار والا نو هغوی هم ووایي. خو زما په خیال څه داسې ډېر شوق د دې څیزونو نه کوم. ابراهیم صاحب دا راته وایي چې موږ اورېدلي دي چې کارن خان هم د تا غزلې تا دغه ویلي دي. داسې کومه یو غزل ده د کارن خان چې هغه تاسو لیکلي وه؟ دې کې دا دی چې ما ټپیزې لیکلې وې. غزل خو به نه وي ټپیزې مال لیکلې وې او د ما نه مخکې دا ډاکټر اسرار اتل هم لیکلې وې. هغې کې څه ټپیزې هغه ویلي دي او له دې نه علاوه زمونږ چې کوم لوکل فنکاران دي نو هغوی هم ځنو پکې ویلي دي. او زما بیسیکلی زما چې کوم فیلډ دی نو دا د تحقیق دی او بیا په تحقیق کې زه د خوشحال بابا او د هغه په کورنۍ یعنې د هغه مشر زوی چې د اشرف خان هجري په هغه باندې مې کار کړی د هغه په دیوان مې کار کړی په فوکلور باندې مې کار کړی. نو زما ټارګټ د پښتو کلاسیکي ادب دی. زه وایم چېرې په دې باندې پوه شم او د پښتو ادب د یو ادنا طالب علم په حیث اوس هم کوشش کوم چې زه په پښتو په کلاسیکي لیټریچر پوه شم. پروفیسر صاحب خبرې ډېر نه کوو خو دا راته وایي چې کومې داسې ټپیزې وي چې هغه شاید هغه ویلي دي کارن خان ویلي دي هغه راته لږ ډالۍ کړه. یاره دا خو اوس د هغه کې به وي زما په دې بیاس کې به یې سړي نه هېرېږي. ټیک شو جي او هغه به کتل غواړي البته غزلې مې دوې راوړي نو هغه به بیا ووایو چې ښه ده صحیح. تاسو چې کومې غزلې راوړي دي نو هغه راته ووایي. چې مه یارېږه یاره خپجار سندره ووایه. مه یارېږه یاره خپجار سندره ووایه. او بیا د خپلې خاورې خپل اختیار سندره ووایه. او ډېر ښه. او ستا اواز که خوږ نه دی نو دومره خو کولی شي. که ستا اواز که خوږ نه دی ستا اواز که خوږ نه دی نو دومره خو کولی شي ما ته په رباب او په ستار سندره ووایه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. دا یو پیره بیا ووایي. ستا اواز که خوږ نه دی نو دومره خو کولی شي ما ته په رباب او په ستار سندره ووایه. ډېر ښه. او یاره د پیغوره که یارېږي نو یو چل کوو. یاره د پیغوره که یارېږي نو یو چل کوو. زه در پسې وروستو ځم په لار سندره ووایه. واه ډېر ښه جي ډېر ښه. او ګوره شاه زلمي مو د کار غم لیونې کړي دي. ګوره شاه زلمي مو د کار غم لیونې کړي دي. ګوره شاه زلمو ته څه د کار سندره ووایه. واه ډېر ښه جي ډېر ښه.
او بله دا چې ما د ښار د دوړو او لوګو نه تېښته کړې ده ما د ښار د دوړو او لوګو نه تېښته کړې ده ما ته د چینې او د چینار سندره ووایه واه زبردست او ستا نوم نازنینې په شعرونو کې مدام اخلي ستا نوم نازنینې په شعرونو کې مدام اخلي نور شاعران پرېږده د اظهار سندره ووایه واه جی ډېر 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 زبردست